بسم الله الرحمن الرحیم. اوس دی ویډیو کې به مو دا پورا سایډ ټوپو کوو. نو ټوپو لپاره ضروري دا دی سوال مو دي کې جاب جوړ وسای دی. نو دا فایل ته مینیو ته براشي. دا مین مینیو دی. دی کې دا فایل دی. فایل نه به انټر بٹن پریس کی او دی کې دا ولنه نمبر 1 نمبر باندې جاب دی او انټر بٹن په جاب نه پریس کی. اوس دا الریډي مختلف جاب جوړ شوی دي. نو اوس مو نیو جاب جوړو. لکه اوس دی کې دا مختلف فنکشن دي. که اوس مثال دا ریاض سی پی ولا کم جاب دی دا ته قتل غواړي نو ویو بٹن په پریس کی. یا نوې جاب جوړای نو نیو باندې پریس کا F2 پریس کا. یا دا کم الریډي سلیکټډ دی دا ډیلیټ کول غواړي نو F3 بٹن پریس کا ډیلیټ وشي. یا مثال دی کې ته یو نیم جاب داسې وي مثال ته غواړي چې ډیټ هغه کې سیو شي نو هغه جاب سلیکټ کی او سلیکټ بٹن په پریس کی. نو بیس کله ته ټوپ وکای یا پوینټ سیو کای نو بیا جاب کې با ډیټا سیو کیږي. چونکه مو ټوپ وکاو نو دی دا پورا سایډ نو دی لپاره مو ته نوې جاب وکړ دی. نو دی لپاره مو F2 بٹن پریس کو نوې جاب جوړ شي. نو نیو جاب یو منټ نیو نو مو وردن دی سایټ کو غواړو نو دا بٹن پریس کی او ABC نیو پریس کړه او کلیر کی. نو مو ورک ډن او ڈیش ریاض ہے. ریاض کی دا پروجیکٹ ہے RIYAD وردن ریاض. نو دا مو درې جابز الریډي مو جوړ کړی دي. دا به ریاض 4 شي. جې راغلو دا اوس ما دی په 4 لیکلو غلط ته کې ما جې ولیکلو نو دا کلیر بٹن د سپریس کړو دا ټول لیکل ختم بشي. اوس صرف د یو انسا ختمول غواړم یو ورډ نو ډیلیټ بٹن بوای دا یو به ختم شي. او اوس مسره څو نمبر شو 5 نمبر کنه درې الریډي دا 4 نمبر شي. دا 4 نمبر شو. نو ورک ډن ریاض 4 او دا غو انټر بٹن پریس کی او دلته کې دا سو اپډیټ کوي خپل نوم بو هغه نوم بو لیکي خپل نوم لیکم clear SAQIV انټر. اوس وردن ریاض 4 شولو اوکے بیک. نو جاب جوړ شولو. اوس دا جاب وړم سدي جاب کې زما ډیټا هم سیو شي. نو دا جاب مینیجر دی دا به سلیکټ کی. نو دا جاب اوس مو سلیکټ شول. اوس سره ډیټا مو اخلو نه دی جاب کې بس هغه کېږي سیو کېږي. او دا چیک اوس آیا دی کې اندا دی او کنه دی دوباره جاب نه انټر کا کزه الریډي سلیکټډ دی. نو اوس کزه مثال دی زه تر راغلم 1 نمبر جاب تر راغلم او بیک بٹن مو والو اوس دوباره جاب باندې انټر کوم نو الریډي دا سلیکټ کېږي. دی مطلب دا دی چې دا ټول الریډي دا 4 نمبر جاب کې سیو کېږي. اوس مو خپل دې طریقې سره ټوپ سٹارټ کوم. اوس به دی پیج نه بهر وځو که جاب مو فکس شو. اوس جاب ټوپ سٹارټ کېدو لپاره مو څه کوو سروې ته براشو انټر به کې سروینګ او دوباره سروینګ 4 نمبر باندې انټر. اوس دا سره دلته کې کوارډینیټس نه شو کیږي کنه هغه د پر دلته کې دا دوه پیجونه دي. پیج 1 دا پریس کې پیج 2 دلته موډ راغلو دلته کوارډینیټس فعال نشته دي. نو موډ نه بیو پر پریس کې او دوباره موډ بٹن پریس کې دلته کوارډینیټس راغلو. اوس دوباره پیج 1 پریس کې ځکه دلته ډیسټنس راشي. اوس کا ډیسټنس مطلب دا دی مثال کله مو پوینټ رینج کې راولو نو ډیسټنس بٹن دی پریس کړلو نو دا پوینټس به واخلي کوارډینیټس به پړاو کې خو سیو کیږي بنا. او که آل بٹن دی پریس کړلو نو کوارډینیټس به ډایرکټ دی جاب کې سیو کېدل شروع شي. نو او دی کې پوینټ آی ډی څه دی هغه 1 دی او دی کوم څه مو سروې کوو کنه وردن د پاره کوو نو دا پیج 2 ته وراشي که دلته کې لیکلي کوډ نو RM21 دی کنه د دې کې مو وردن سروې کوو نو مو ته دا کوډ پکار دی وردن نو W ورک ډن نو WD ما ولیکلو ور دا زما کوډ شو او پوینټ آی ډی ما 1 شو. نو څنګه سروې کوو سره به دغه پوینټ چینج کیږي 1 2 3 داسې مخکې بخپل شي. نو اوس بسم الله کوو. دا مو اسسټنټ اوس روان دی هغه سر نه ان شاء الله شروع کوو او دې طریقه به داسې وي ان شاء الله کنه
لکه مثال دغه د اسکیویشن ټاپ دی نو یو پوینټ به بالکل آخري کارنر باندې واخلو بیا به 3 یا 4 یا 5 میټر بعد داسې فاصلې کې یو پوینټ واخلو کله دا برانه ایریا پوره شي بیا به غنا بعد د لاندې کارنر به واخلو بیا به پسې دا بلنه سټپ دا اند به واخلو بیا لاندې ټرینچ کوم بالکل اخیرانه ایج دی نو هغه کې به پوینټ واخلو انده سیدا یو سیټ کمپلیټ شي بیا به ډبل سیټ شروع شي لکه څنګه دا زموږ اسسټنټ روان دی نو بیا به دا بارانه دغه کناره واخلو نو لاندې سټپ بای سټپ دا ټول څوره ایجونه دي کنه کم ځای کې زمکه لیول چینج کیږي پوزیشن چینج کیږي دا ټول واخلو نو اوس هغه کله خپل ځای ته ورسیږي نو بیا به پوینټ اخلو ان شاء الله دې طریقې سره به ټول دا موور ډن دی نو دې کې کوډ چینج کولو تقریبا ضرورت نشته دی لکه چې مثال لکه ټول زموږ ورډن پوینټس دی داغه مو اسسټنټ هلته کې ولاړ دی دا پوینټ نمبر 1 دی زموږ اوس ما ټارګټ کړی دی نو دا ډیسټنس بټن زه پریس کوم کوارډینیټ چې واغښتلو خو دا نه چینج کیږي دا کوډ دا دوباره ډیسټنس بټن زه پریس کوم نو دا بار بار پوینټ اخلي خو که زه ال بټن کله پریس کوم کنه نو دی مطلب دا ډیسټنس مطلب دا شولو چې دا پوینټ دی واغښتو خو سیو نشولو او که زه اوس ال بټن پریس کوم کنه دا پوینټ آی ډی بلسی چینج شي کسه ډیټا سیو شول نو ډیټا سیو شول او پوینټ سیو شول او دلته کې پوینټ نمبر 2 راغلو اوس دریم پوینټ اوس دا یو پوینټ ما وکړلو اوس دا دویم پوینټ طرف ته روان دی دا مو ټارګټ کړلو او ال بټن پریس کی سیو شولو پوینټ نمبر 3 راځه مخکې دا د شي دریم پوینټ راځه راځه نو دې طریقې سره ټوپو سروي کېږي که اوس دا مثال مینس کې ته کوډ چینج کول غواړې نو پیج بټن یې به کلیک وکړې او د برکو شي او دې کې ته مثال هر قسم دې نوم چې لیکلی شي کوډ چینج کولی شي بس دې طریقې سره ټوپو سروي کېږي بس دا ال بټن پریس کوه ال به پریس کوي او دې کې دا پوینټونه سیو کېږي ال پریس کوه پوینټونه به سیو کېږي نو دې طریقې سره ټوپو سروي کېږي